تاسو ته پته ده چې نن 31 دسمبر دی او سباله د 2023 دغه ابتدایي تاریخ ته او 2023 شروع کیو 2022 ختم شو. په دې موقع باندې اکثر خلک د نوي کال دغه جشن مناوي او په نوي کال باندې آتشبازي نه کوي، یو بل ته مبارکي نه ور کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اوریدونکو، تاسو ته پته ده چې نن 31 دسمبر دی او سباله د 2023 دغه ابتدایي تاریخ ته او 2023 شروع کیو 2022 ختم شو. په دې موقع باندې اکثر خلک د نوي کال دغه جشن مناوي او په نوي کال باندې آتشبازي نه کوي، یو بل ته مبارکي نه ور کوي. لاول زه د ټولو ورونو ته پیغام ورکول غواړم چې 2022 ختم شو، په دې باندې خوشحالي منا وهل او په دې باندې آتشبازي کول او نوې کال راتل دا یو غیر شرعي رسم دی او یو غیر شرعي کار دی چې زموږ ټول مسلمانان پکې مبتلا دي. بلکې په دې باندې موږ له خفګان پکارو، یو غم پکارو چې یو کال زموږ تیر شو. په دې یو کال کې موږ د آخرت لپاره څومره تیارې کړې دي، موږ الله څومره خوشاله کړې دي، موږ سره څومره خرچه ځان لا هغه جمع شوه د آخرت لپاره. دا فکر او دا سوچ هر چا لپاره پکارو او په دې باندې خفګان پکارو چې زمونږ مرګ ته یو کال بل کم شو او دا روان کال بام پکې ختم شي. په دې باندې خفګان پکارو، لیکن نن د افسوس مقام دار چې زمونږ ټول مسلمانان رونه ای په دې موقع باندې آتشبازي نه کوي، یو بل ته مبارکي نه ور کوي، بلکې دغه نه اخوا په دې موقع باندې خلک ډم چورېنیم کوي، ګړاګانیم کوي، غانې اوري چې نوې کال راغی، زوړ کال چې کوم دی ختم شو. په دې باندې خفګان پکارو چې زمونږ د ژوندۍ نه او زمونږ د ژوند نه یو کال موږ ته کم شو. مثلا کدی یو سړی دا 10 کال په مرګ کې پاتې وي نو 9 کال وته پاتې شو، کړي یو سړی 15 کال ونه هغه څلور پاتې شو، کړي چا 2 کال یو کال وته پاتې شو. په دې باندې غم پکارو، په دې باندې خفګان پکارو. نو لاول خو دا طریقه صحیح نه و چې په دې طریقه باندې خلک د نوي کال استقبال کوي، چې ډم چورین کوي، ګړاګانې کوي، غانې اوري او فحش کارونه کیږي، فسق او فجور په دې موقع باندې کیږي. دا کار بالکل مناسب نه و، ځکه چې د نوي کال استقبال سره کوي په فسق او فجور باندې کوي. نو په دغه کال کې به سړی صد الله تابعداري وکړي او د الله او د رسول لغي د احکام تابعداري وکړي او آخرت د پاره بس تیاری وکړي چې سړی د کال ابتدا هغه د فسق او فجور نه وکړي، نو د آینده کال برادت څه د خیر تمدن نه سړی وکړي. لہذا ما ټول مسلمانانو ته پیغام دی چې تاسو په دې موقع باندې سوال کوئ، دعا کوئ چې الله یو کال خو زموږ د عمر نه کم شي، دا آینده کال په موږ باندې په داسې حالات تیر کې چې ته زموږ نه خوشاله شي، موږ آخرت د پاره به تیاری وکړو او په دې کې د مسلمانانو د خیر سوالونه وکړو چې الله دا په موږ باندې په خیر تیر کا، د عذابونو په کې محفوظ وساته او دا کم د بد حالي چې په دې ملک باندې دا کم آفت راغله دی او خاص کر په پاکستان باندې په نور ملکونو باندې یا الله دې موږ محفوظ وساته. دا دعاګانې کول پکارو. اول خو د نبی کال مبارکي دا د سلفونو نقل نه ده، د نبی صلی الله علیه وسلم نقل نه ده او که بالفرض دا ویم نو بیا په اسلامی تاریخ باندې پکارو چې اسلامی کال په نوي کېدو باندې موږ یو بل ته مبارکي ورکړي وي. لیکن افسوس مقام دار چې موږ ته اسلامی کال نه معلوم، انګریزي کال موږ ته معلوم نه، پاغي باندې یو بل موږ مبارکي نه ورکو او په پای کې د فسق او فجور دغه مظاهره کېدلی شي. ټول ملګرو ته دا درخواست دی چې تاسو د دې غیر شریک رسم نه، د غیر شریک کار نه ځان وساتئ، د الله نه ویریږئ او د الله عذابونه چې کوم دی هغې ته چیلنج مه ورکوئ او په دې موقع باندې د فسق او فجور نه ځان وساتئ، بلکې دعاګانې وکړئ چې الله دا کال خو اگر چې انګریزي حساب دی دا تیر شو باندې او موږ ته توفیق راکړي چې الله موږ په دې آینده کال کې تا رضا کو، تا خوشاله کو او موږ باندې خپل رحم وکړه او دا عذابونه چې کوم موږ باندې مسلط دی الله د دین موږ محفوظ وساته، نور عذابونه موږ محفوظ وساته. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.